د ټول نه اول زه د خپل خوږ او دروند شمولیت او شرکت کوونکي مشر محترم جناب سید پیر ذوالفقار علي شاه صاحب هغې ته په راتګ باندې مبارکباد وایم او د هغه بهترې کارکردګۍ ته خراج تحسین پیش کوم چې هغه دومره وخت د جمعیت علماء اسلام نه بهر هم تیر کو او بیا هم د قوم او د علماو او د نیکانو خلکو اعتماد هم قایم ساتلی نو هغه ته زه په راتګ باندې مبارکباد ورکوم زموږ دا نننی تقریب په داسې وخت باندې کېدونکی دی چې د دې پریس کلب نوې کابینه تشکیل شوې ده او محترم جناب جانزیب خټک چې دی هغه زموږ صدر دی او محترم جناب سید ولی الله شاه چې دی هغه د دې جنرال سیکرټري دی نو زه د دې بابرکته تقریب په ذریعه د خپلو ملګرو ټولو د طرفه هغوی ته مبارکباد ورکوم او دا امید لرم چې دغه پریس کلب به د ملک د قوم او د علاقې په مثبتو سرګرمو کې ډېر مناسبه کارکردګي ادا کوي او جمعیت علماء اسلام سره به د هغوی په هغه مناسبه او مثبت ایجنډه